أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. नन्ही दर्स की भाई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत आराफ पारा नंबर 8 रुको नंबर 6-7 आयात नंबर 53-54 व आयातुन चने नागा लेकिन देना मख के तेर शुची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अखपल कुरान पाक करा ले गलम और ददगी कुरान पाक अल्लाह पाक चने नागा बिल्कुल वजाहत कड़ो सरद इल्म सरद दे चने कुरान हिदायत और रहमत नु د هغه قوم د پاره چې څوک ایمان راوړي ایمان لري. نو اوس دې آیات کې آیت نمبر 53 کې وایي چې نو هغه د خلق تعویل دی انتظار نه کوي مگر تعویل د انجام داغي چې د انجام نه مراد نه نو هغه قیامت دی. نو دې باوجود بیا هم په دې کلام ایمان نه راوړي صرف د دې خبرې په انتظار کې دي چې قیامت راشي. نو چې کله قیامت رالو بیا بچ دے نو آغا کسان نو چې کله قیامت نه نو آغا راللو نو د قیامت راتلو سره بیا بچ دے نو آغا اس هم پاتی نئی بیا بدوی پخپل هم وی یقول الذین نسوه من قبل نو بیا بوی آغا کسان چې دوی مخ کې د غیر کړو قد جاءت رسل ربنا بالحق چې یقینا رالو زمونږ پیغمبر مونږ ته راغلي ول پیغمبران په حق سره. نو دوی به بیا وی فهل لنا من شفعاء نو آیا څوک شفارشیان زمونږ د پاره شته فیشفعوا لنا چې و زمونږ د شفارس وکړي او د الله د دغه ګریف او د الله پاک د سزا نه چې دی نو هغه مونږ خلاص کړي او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل یا چې نو هغه د څوک شته چې هغه اوس مونږ واپس دنیا ته ولېږي او مونږ دغه دنیا ته لاړ شو په هغه دنیا کې بیا اعمال صالحو کو کم اول چې مونږ کو د دې غیر وکړو یعنی دا بد عمل پرېږدو او ښه او نیک عمل وکړو لکه څنګه چې مخکې سورت مائده کې هم تیر شوي ول. الله رب العزت چې نو هغه وی د که دوی مونږ دنیا ته واپس هم ولېږو نو دوی به لعادو لما نهو دوی چې د کم کارونه منع شوي ول دوی به بیا هم هغه شان چې نو هغه عمل کوي. قد خسروا انفسهم وضل عنهم الله وی تحقیق یقینا چې نو هغه دوی نقصان کې کړي خپل ځانونه او دین اورک شول هغه څه چې کم به دوی دروغ جوړول یعنی دوی به دا دروغ جوړول ما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى کدو ته بچاوي چې تاسو د دې خدایانو چې نو هغه بوتانو عبادت ولي کوي. سورۃ الزمر کې دی نو دوی به موږ د دې عبادت چې نو هغه د دې وجه نه کو چې دا به زمونږ چې نو الله پاک ته په درجه کې نږدې کوي دوی مونږ چې نو الله ته بدا کوي د شانتي بل ذکر راځي چې دوی مونږ چې نو د عبادت د دې خلکو د دې هؤلاء د دې وجه نه مونږ چې کو دو به یشفع لنا دو په ورځ قیامت زمونږ شفاعت کوي. نو الله وی ذل عنهم ما كانوا يفترون دوی چې دغه کومه افتراء او دروغ ویل نو دوی نه خو هغه خبرې وستولې اورکه شولې د دوی خو څوک شفارس کون کې هیڅ څوک هم نشته. دویم آیات کې آیات نمبر 54 کې الله رب العزت فرمای ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض استاسو رب هغه ذات دی چې هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي یعنی الله رب العزت اصل د عبادت لایق هغه خدا الله ذات دی چې کم نو خالق هم دی مالک هم دی رازق هم دی هغه الله
چې هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې فی ستر ایامین په شپږ چې دی نو هغه ورځو کې. و سوال دا پیدا کېږي چې د ورځو تعیین دا خو د نور او د سپوږمۍ نه چې دی نو وروسته شوی دی او نور او سپوږمۍ دا په اسمان کې چې نو اسمان چې کله جوړ شو ځمکه پیدا شو نو هغه وخت نه شولو نو د ځمکې او د اسمان دا نظام خو په هغه وخت کې و نه نو څنګه الله رب العزت چې نو هغه د ځمکه او اسمانونه د شپږ ورځو کې چې نو پیدا کړي نو دا په هغه وخت کې نول خو دغه په حساب سره لکه څنګه چې په ورځ د قیامت بچي نو هغه اسمانونه ریزه ریزه شي دا به ختم شي دار سه نظام چې دی نو هغه دا به ختم شي. بیا هم قرآن کې الله رب العزت وایي چې دا ورځ د قیامت چې دی نو هغه یو قول کې راځي چې 50,000 کاله او یو کې چې نو هغه زر کاله چې دی نو هغه به وي یو ورځ چې نو هغه به دا اوږدی نو د دغې په معیار او د دغې په مقدار چې دی نو هغه به دا ورځ وي. بیا سوال چې دی نو هغه دا پیدا کېږي چې الله رب العزت خو چې نو هغه خالق دی او الله رب العزت خو په لفظ کن سره چې دی نو هغه هم دا پیدا کولی شو نو چې کله الله رب العزت دا چې نو هغه په لفظ کن سره چې دی نو هغه پیدا کولی شولو نو بیا په لفظ کن سره الله پاک پیدا کولی شو نو الله په شپږ ورځو کې ولې دا پیدا کړل نو الله رب العزت چې نو هغه په شپږ ورځو کې دا د دې لپاره چې بني ادمو ته چې نو هغه ترتیبي کار وخو چې تاسو دنیا کې کم یو کار کوئ نو هغه تاسو تدریجن کوئ په قلار چې نو هغه دغه کار له ترقي ورکوئ د هر شي لپاره یو وخت او میعاد چې نو هغه مقرر کړي نو ځکه الله رب العزت وایي فی ستة ایام دا موږ په شپږ ورځو کې چې نو هغه پیدا کړل. ثم استوى علی العرش بیا الله رب العزت چې نو هغه قائم شولو په عرش باندې استوا معنی چې دی نو هغه دا چې نو هغه قابو کې راوستل بادشاهي کول قایمېدل او دغه شانتي چې نو هغه یو کېناستل د ټولو په معنی باندې راځي خو کله چې دا د الله رب العزت په باره کې استعمال شي نو مخکې موږ ویلو دا د متشابهاتو نه دي او چې کله د متشابهاتو نه دي الله چې نو په عرش باندې قایم شو الله پاک په عرش باندې کېناستو څنګه کېناستو ما یلیق بشانه څنګه چې د الله د ذات سره ښایي هم حق شانتي. امام مالک رحمه الله نه چې نو هغه تپوس وکړلی شولو چې د استوا علی العرش د معنی چې نو هغه سره امام مالک رحمت الله علیه ورته الاستواء معلوم دا استوا الله قائم شولو دا موږ ته معلومه ده قرآن کې چې نو هغه د هغې ذکر دی دا معلوم ده الایمان به واجب دی باندې ایمان چې نو راوړل دا لازم دی واجب دی او دغه شان والکیف مجهول او څنګه ولو نو د دې هیڅ چاته پته نه لګي ځکه الله رب العزت چې نو هغه د جهت او د مکان نه بالکل منزه او پاک دی نو د الله د ذات سره چې څنګه ښایي هم حق شانتي وسوال عنه بدعت دی باره کې چې نو هغه باس کول او دې کې تپوسونه کول دا چې نو باعث گمراهي ده. بس څنګه چې الله ویلي هم حق شانتي یغشي الليل النهار پټی چې نو هغه شپه ورځ لره یطلبه حسیسا هغه د دې پسې روانه وي د دې چې نو هغه طلب کوي حسیسا په منډه نو دا دنیا نظام دی وګورئ کله چې نو هغه ورځ نو هغه اوږدېږي شپه چې نو هغه په منډه په هغې پسې ورخوشي ورځ چې نو هغه غټېږي او شپه کمی کله چې نو هغه ورځ هغه بیا چې نو هغه کمیږي او شپه غټېږي نو اوسه پورې چې نو هغه ورځ په شپې پسې په منډه لګیا وه شپې حصې چې نو هغه را لاندې کوله ورځې اوږدې شوې وي شپې چې نو هغه لنډې شوې وي اوس هغه نظام هغه ترتیب را واپس الټه شولو و شپه چې نو هغه په ورځې پسې ولګېدله اوس ورځ چې نو هغه رو لنډېږي د هغه راکمی او شپه چې نو هغه غټېږي الله دا ښیي چې وګوره د دغې نظام دغه چې نو غیر حسي شیزونه دې باندې قدرت چې نو هغه زما حاصل دی بل چاته دا نه دی. والشمس والقمر والنجوم الله چې نو هغه پیدا کړي د انور سپوږمۍ او ستوري نو اوس وایي چې د انور او سپوږمۍ دا خو څنګه چې ستوري دا یو سیاره د ستوري دی نو داسې خو د انور او سپوږمۍ هم دی نو بیا دغه ستوري چې کله راتللو نو په ستورو کې دا په خپل هم ذکر ول نو دی ویلي جدا ذکر کړل نو تفسیر خازن کې د هغې جواب ذکر کړی دا د دې چې نو هغه د تخصیص د وجې نه د دې چې نو هغه په خپله یوه لویه فایده ده نو د هغې د شرافت د وجې نه چې دی نو هغې ذکر کړل. پیدا دغه مثال داسې دی لکه څنګه چې دی نو هغه هلته الله پاک اولنۍ سپاره کې چې نو هغه تېر شوی سورت بقره کې چې الله پاک وی من کان عدو الملائکه څوک چې د فرشتو چې دی نو هغه دشمني نو بیا په تخصیص سره چې دی نو هغه ذکر کول چې څوک چې نو فرشتو دشمني جبریل و میکائیل
او د جبريل او د میکائیل فإن الله عدو نو الله چې نو هغه دغه دشمن کافرانو چې نو هغه دشمن دی نو داغه د شرافت د پاره نو د سه هم د نور او د سپمای یو مستقل چې نو هغه لوی فائدہ د خلکو ته نو دغه شرافت او مقام ښکار کول لپاره الله پاک د دې تذکره جدا وکړه مسخرات بامره هغه لګیا د مسخر دي دغه په حکم سره الله دې ورته کم حکم کړی دی هم اق ترتیب باندې چې نو هغه چلیږي حالانکه انسان ته وګوره د نور او د سپمای په مقابله کې اسم نه د داغه چې نو هغه کربا او حصہ چې نو هغه د انسان طاقت او جسم نه الله هغه چې نو غیر اختیاري هغه په خپل قابو کې هغه ست څنګه چې هغه شان چلےږي انسان له معمولی قدر اختیار ورکړي اوس وګوره د هغه خپل اختیار څومره غلط استعمال کوي د الله په نافرمانی کې چې نو هغه هر وخت یې مختري الا له الخلق والامر خبردار د هغه الله د پاره چې نو هغه پیدا کول دي والامر او حکم ورکول دي تخلیق هم د الله دی نو چې کله الله پیدا کړي نو حکم به هم د یو الله چلیږي تبارک الله رب العالمین ډیر برکت والا دی هغه الله چې هغه پروردگار دی د ټول چې نو عالم الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي هل ينظرون دوی انتظار نکی الا تاویله مگر د دې د انجام یعنی د قیامت یوم یاتی تاویله په کوم ورځ چې راشي ښکار شي د انجام یقول الذين نوای با کسان نسوه چیر کړو دا غوی دا من قبل مخکې د دینه قد جاءت رسل ربنا چې به شکر غلیو پیغمبران زمونږ د رب بالحق پر اشتیا سره فهل لنا نو پس آیشته مونږ د پاره من شفاء اسوک شفاء رسیان فیشفعو لنا چې شفارس وکړي زمونږه او نرد او یا واپس ولېږي مونږ لره فنعمل نو مونږ به عمل وکړو غیر الذي سوا د هغې نه کنا نعملو چې مونږ به عمل کولو قد خسروا انفسهم بېشکه نقصان کې کړل دوی خپل ځانونه وضل عنهم او ورک شول د دوی نه ما کانو یفترون هغه څه چې دوی به دروغ تړل دروغ به جوړول ان ربکم الله الذي بېشکه ستا رب هغه الله دی کم چې خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه او ځمکې فی سته ایام پشپږو ورځو کې ثم استوى او بیا قائم شو علی العرش فارش باندې یغشي الليل بټای چې نو هغه شپه النهار ورځ لره یا راخوري کې شپه چې نو په ورځ باندې یطلبه حسیسا او هغه طلب کوي ورسته راځي په دې پسې حسیسا په منډه منډه والشمس او نور والقمر او سپومای والنجوم او ستوري مسخرات چې نو هغه مسخر کړي دي لګیا دي به امره په حکم داغه یعنی الله الا له الخلق واورید الله تعالی د پاره دی پیدا کول والامر او حکم ورکول تبارک الله برکت والدی الله رب العالمین چې پروردگار دی ته جهانونو